په دې موجوده وخت کې بالکل وچه ککړه وچه سوچه بدمعاشي ده. دلته اوس زور دی، زبردستي ده. صوبایي حکومت وایي چې نه منم. اوس د خاورې ماشوم ته هم پته ده چې ستا پروګرام څه دی، ستا ګیم څه دی، ستا منصوبه څه ده، ستا سیاست څه دی. حالات ټیک نه دي، حالات خراب دي. خو بیا چې موږ وګورو په دې ټول سیمه کې، بیا په ټوله دنیا کې، نو کیسه هر طرف ته داسې ګډوډه ده. پاکستان فوج دلته دا د استعمار په نمایندګۍ دا خلک د خپل غلبې لاندې ساتل غواړي، نه به خپل حق راکوي، نه به خپل آیین هغه نه مني. او څنګه چې ما وایي چې ګلوبلي دا ډېر ډسټرب شوی، نو پاکستان کې هم آیین نشته. په دې موجوده وخت کې بالکل وچه ککړه وچه سوچه بدمعاشي ده. نه عدالت شته، نه هغه پارلیمنټ ته هغه هم چې په کوم انداز راغی هغه هم موږ ولیدلو چې په کوم انداز سره دی الیکشن راغی. یو صوبیدار صاحب ناست دي، بس هغه یو لیست ورکړي او هغه دی اپلوډ کړي چې پلانکي دونه ووټونه واخیستل، ډنګري دونه ووټونه واخیستل. نو دا سیسټم کولیپس شوی دی. دلته اوس زور دی، زبردستي ده. صوبایي حکومت وایي چې نه منم، زه آپریشن نه. چې په ده کومه ذمهواري ده هغه ځان له یو بحث دی چې دوی هم په هغې کې څه داسې مخلصه نه ښکاري. کنې اور دلته بل دی او په لاهور او په کراچۍ کې د ګرځېدلو په ځای باید په دې کې یو جرګه شوې وه، موږ د هغې ستاینه کوو. په هغې کې ډېرې مثبتې خبرې مخې ته راغلې وې، خو د هغې بیا مخکې فالو اپ نه وشو. د صوبایي حکومت په سر چې کومه کیسه دا خو په خپل ځای، خو صوبایي حکومت وایي چې زه نه، ما اجازت نه دی ورکړی. او هغه وایي چې زه د تا نه اجازت اخلم نه. زه یو فیډرل فورس، که ته فیډرل فورس یم خو یو اداره یې. د صوبایي حکومتونو ته ماتحت سپیکر هلته کور کمانډر ته لیټر کړی دی چې ته په نیشنل سیکیورټي موږ ته بریفینګ راکړه. هغه بیا ورته وایي چې زه پهله خو دې نه انکار وکړو چې دا لیټر موږ ته راغلی نه دی. نو په دې ملک کې جمهوریت او دا کیسې اوس هسې ټولې برانام دي. د خپل کام د بقا دپاره او د راتلونکي وخت دپاره د هغې ته یو ښه ژوند کتلو دپاره او د یو ښه مستقبل کتلو دپاره حقیقت دا دی چې دا دلته د مروت صاحب زه په اخر کې یو خبره خالي کول غواړم. د باچا خان یونیورسټۍ کیسه تاسو وکړه چې دا خلک تر یونیورسټۍ ګېټه پر چا راوستل. ما په دې باندې ما ته اوس هم یاد دی یو ټویټ کړی و، د دې نه یو 25 ورځې مخکې زه یو فاتحې ته لاړم هریچند ته. نو د هریچند بازار کې ما بره ولیدل چې د لله الامر او د طالبانو جنډې لګېدلې وې. نو ما په هغه ورځ ټویټ وکړو، ما دا کلاو په میدانونو کې دي، اوس په بازارونو کې دي دا شی لګولی دی. د هغې نه یو 25 ورځې پس بیا د باچا خان یونیورسټۍ دا واقعه وشوه. نو هغه پوسټ مې بیا ورته وښودلو، ما دا خو 20 ورځې مخکې درته موږ وایو چې دوی زه پر راورسېدل. اوس هم ډي جی اسپیار 3 غنټې پریس کانفرنسونه کوي، اوس هم دې کوشش کوي. لکه ده دا خیال دا دی چې زه به 3 غنټې خپل د طبیعت صحافیان ځان ته مخې ته کېنوم او زه ورته خپل تقریر وکړم او زه په دې کې کامیاب شم چې مطلب د خلکو ذهنونه په دې خبره باندې بدل کړم. اوس د خاورې ماشوم ته هم پته ده چې ستا پروګرام څه دی، ستا ګیم څه دی، ستا منصوبه څه ده، ستا سیاست څه دی. نو ته که هر قسمه د بیانیې جوړولو کوشش کوې نشې په دې کې کامیابېدلی، ځکه چې دا ټول نسل داسې دی چې دا رالوی شوی په دې جنګونو کې دی. دې دا ټوله ډرامه په خپلو سترګو باندې لیدلی ده چې دا خلک ته په خپله جوړوې او د دې روزنه ته په خپله کوې، دې له سپیس ته په خپله ورکوې. نو په دې باندې تقریبا د هر چا اوس سر خلاص دی.